نو اوس کله چا پلار وفات شوی دی او د چا مور وفات شوی ده او هغه تر نن ناراضه و خدای مکي هغه به څه کوي؟ نو هغې دپاره هم یو قانون ښودلی شوی دی چې ستا پلار دی ستا نه ناراضه و لاړو اوس ته دا کار وکړه چې ستا د پلار کوم وروڼه دي مثلا ستا ترونه او ستا د پلار ملګري تر هغې سره بهترین حسن سلوک شروع کړه چې کله ته د پلار سره د پلار ملګري سره د پلار نور سره خپل تر سره ښه رویه ساتي د پلار درجه ورته ورکړې نو ستا تره به ستا پلار ته دعاګانې کوي چې ته ستا پلار ته به دعاګانې کوي چې الله رب کریم د ستا پلار قبر د جنت د باغچو نه یو باغچه وګرځوي چې ستا غوندې یو فرمانبرداره بچی ترې پاتې شوی دی او چې کله هغه ستا تره ستا پلار دپاره دعا کوي نو په قبر کې به ستا پلار تا دپاره دعا کوي تا نه به راضي کېږي او د هغه جنت دروازه به ګلابېږي دغه شان د مور هم ده د مور تروريانې دي هغې سره بهترین رویې شروع کړه خپلې ترور ته د مور ځای ورکړه نو چې کله ستا ترور ستا مور ته دعا کوي ستا مور په قبر کې تا له دعا کوي تا لپاره به الله د جنت دروازه کولاوي تا له به الله د جنت دروازه کولاوي نو چې کله د مور دعا د انسان پسې شاته وي نو دا ډېر طاقت انسان ته ورکوي ډېر پاورفل طاقت دی د مور په